کله کله خو مو په غلطي نه وو، خو د مو سره هغه الفاظ نه وي چې په کومې باندې مو خپل ځان صحیح ثابت کړو. پیر صاحب، موږ که د خپل غره د کویلې له د قومي تاریخ په حوالې سره وګورو، نو د 1500 کالو نه ډک د تاریخ هغه کتاب چې د فطري انپرستو د طبقاتي وونچنیک او د خندوني بلدستو نه لبریز ده، دا د توکلي نه خو نه راغلو. خو پیر صاحب، د 2003 نه اخر کوم چې په سترګې کې ورته پلور ویلی شي ډېر کمزوری و. امینر چې د کوم یعنی د پلار بچی ده، دا ډېر مضبوط و، ډېر طاقتور و. خو پیر صاحب وخت خپله پټرې بدله کړه او په 2020 کې کوم یعنی پلار له خپل قومي تشخص ملاو شو و کوم خپل ځان د تا په قیادت کې وپېژنده. امینر یعنی د کوم هغه بچي خپل پلار له خپل ځان په خپلې نمنې کې وغورځوه او د کوم سرتورو و هغې خاموش قوت له د تا په قیادت کې د خپل خوب تعبیر ملاو شو. پیر صاحب، هسې خو په قومونو باندې نشیب و فراز روڅي، خو د بدقسمتۍ سره تر اوسه پورې وخت د کوم ملګرتیا نه ده کړې. پیر صاحب، یو فلسفي یایي چې که د 100 مزرو د لښکر مشر یو سپی وي، نو هغه لښکر به همیشه شکست خوري، او که د 100 سپو د لښکر مشر یو مزرع وي، نو دا به فتح مومي. پیر صاحب، کله هم چې څوک په اقتدار کې روڅي، نو هغه د خپل حکومت چلولو دپاره همخیاله او د خپلې نظریې خپل یو ټیم ورک جوړوي. خو د بدقسمتۍ سره هغه موقع ټوله د حالاتو په وجه سره ملاو نه شوه. پیر صاحب، دا یو اټل حقیقت ده چې قسم خیل یو وړوکی غوندې کنده ده او د ده کندي کم و پیش 8.5 افرادي قوت ده، خو د هغو د کامیابۍ راز د ځوانانو یو ټیم ورک ده. زه دا نه یم چې د ما د کوم مشر په سوچ کمزوری ده، خو دا ګیله ضرور لرم پیر صاحب چې د ما په مشر کې د فیصلې قوت کمزوری ده. او که دغه کمزوري پیر صاحب برقراره پاتې شوه، نو اوس خو د یوې کمپنۍ د لاسه پوره کوم یعنې پلور سر په زنګون ایښی ده. خدای دا داسې وخت مه راولي چې په 2028 کې د پوره قوم په غوږونو کوڼ، په سترګو ړوند او په خپو او په لاسونو شیاله پاتې شي. زه به حیثیت سوشل میډیا رپورټر زین خونبسره دوستان کول کمپنۍ له هم دا سوال کوم چې د تاسو جرګې هم وشوې، فیصلې هم وشوې، خو د ضد په وجه سره تاسو په خپل ځان کې لچک نه پیداوو او د خپلې هډدرمې نه کار اخلو. زه تاسو له سوال کوم چې مسله مونږ خپله په خپل منځ کې ده او دا مسله به تاسو په خپل منځ کې حل کوو. دا کار چې ولوکو
چې د تاسو بچی مخوري او د کوم بچی مخوري ټولې مسالې به بیا وروستو انشاءالله وخت په وخت دغه کوم حل کوي خو کار روان کو. و زه به حیثیت سوشل میډیا رپورټر زین خان کوم له هم دا پیغام ویر کوم چې کومونه فیصلې کوي منت سماجت جرګې او احتجاج نه کوي. زه به د خپله ویډیو د کوم له د شاعر په ژبه کې په دې شعر ختمه کم چې ته تشې او زه شم نو ته به څه شې او زه به څه شم، خو چې ته څه شې او زه څه شم نو زه به ته شې او ته به زه شم. وما علينا إلا البلاغ. د خدای په امان.